پریس کانفرنس کړی خو داس پریس کانفرنس چې ما کوم ویډیو کړی و هغه فبروري الیکشن نه یو ورځ مخکې ما یو میسج کړی د هغې نه پس بیا ما پریس کانفرنس وغیره نه دی کړی دا نن ضرورت څخه راغی چې د تېرو ورځو کې د یو جرګې او د یوې فیصلې هر سړی ټلیفون کوي چې ستاسو خو روغه وشوه ستاسو خو روغه وشوه څوک مبارکي وایي څوک څه وایي څوک څه وایي نو هغه کنفیوژن یو کریټ کړی دی چې دا جوړه وشوه اصل کې دا جوړه نه ده شوې خو کنفیوژن کلیر کولو دپاره زه نن دا پریس کانفرنس کوم چې دې کې ډېرې داسې خبرې دي چې هغه کلیر کول غواړي نو دا پریس کانفرنس چې تېرو ورځو کې کوم ځای کې وشو دا ورته ووایي چې ما ته په پوی باندې پوڅکې غوړېدلو خدای ته بچ کړو دا داسې وجي چې پروس کال امیر نواز خان د تنګي زموږ ډېر قابل احترام مشر دی هغه ما له راغی ما ته وویل چې زه په دې کې جرګه کول غواړم ما ورته وویل خان بلکل یې پکې وکړه چې د حق او انصاف فیصله وي نو ما ته به قبول وي هغې کې وخت اورېده بیا پکې یو بارګیني دی هغه پکې راغی او هغه دوی له ورغی چې زه پکې دغه کومه کوشش کوم او زه ویې که پکې نو د هغه بل ورځ پریس کانفرنس چې دوی هلته کې وکړو هغې کې دوه خبرې داسې دي چې یو خو دا په دغه ډسپیوټډ ځای کې نو پکار ځکه چې دغه ځای باندې چې کوم ډسپیوټ دی کومه تنازع روانه ده نو په دغه ځای کې دا پریس کانفرنس نو پکار زه ته خبر نو چې دوی میډیا ارینج کړی ده ورسه کړي دي خو او بله خبره دا ده چې دا کم خلکو ته دوی ځان ته کېنولي وو چا دوی له د ډوډۍ بندوبست کړی و چا دوی له د کرسو او د هغه بندوبست کړی و د میزونو او د میډیا یې راغوښتې وه نو زما جرګه خو دوی سره نه وه دا د دې جرګې مینډیټ نو چې دې خلکو سره دې جرګه وشي ځکه چې دا خلک خو راغلي دي په زوره باندې قبضه کړې ده بدماشي یې کړې ده بدماشان دي او په زور یې دغه ځای نیولی دی نو دوی سره خو زما د جرګې څه نه و ما چې د جرګې کوم مینډیټ ورکړی و هغه دې دپاره زما دغه خپل کور کې چې دا ناسور پیدا دی ده سره د جایداد حساب کتاب دی نو هغه یو خو دغه و چې د دې مینډیټ ورسره نه و چې دې خلکو سره زما د جرګې هېڅ هم نشته دی بل دوی په داسې ځای کې کېناستل چې هغې باندې ډسپیوټ دی نمونه اخلي چې خبره واضحه کیږي جی مطلب نمونه اخلي چې خبره واضحه کیږي نمونه دغه دي جی نمونه خو مطلب دی چې جرګې مشر امیر نواز خان او تاسو چې چا سره د ما د جرګې دغه نو د هغې نوم چې چا سره جرګه کوله د هغې نوم چې دا موږ خو پیږو چې خلک پیږي خلک هم د دې ټولې قصې نه دا ټول ډسټرکټ خبر دی جی دا سړومبې پریس کانفرنس نه دی دې کې بېشماره پریس کانفرنس شوي دي هر شی ایکسپلین شوی دی نو ما دا خبره کوله جی چې دغه شی وشو بیا چې څنګه دا جرګه وشوه د دې په سهار باندې مونږ له چا یو سټامپ راولېږه هغه ما تاسو سره دا هارډ کاپي هم دغه شیر کړی د سافټ هم ما سراج خان ته لیږلي یم تاسو سره شیر کړي سټامپ یو عجیبه غوندې سټامپ دی جی هغه مونږ ته خلکو ووایي چې خان دا جرګه خرڅه شوه دې کې دا لیکلي دي چې 50 लाख روپۍ دې کې فریق اول او فریق دوم او فریق اول به 50 लाख روپۍ ورکړي او په دې طریقه باندې به دا راضینامه کېږي دا په لیکل شوی دی په 27 اپریل کې نو یو خدای چې هغوی له یو چیک ورکړی دی د 50 लाख روپو د هغه چیک نمبر هم پکې شته د بینک نوم هم پکې دی بیا پکې دا لیکلي چې دا چیک چې دی د راضینامې نه 20 ورځې پس پکې ایش کېږي او یو پکې دا لیکل شوي دي چې
راضینامه به په څه طریقه باندې کېږي چې مطلب دی دا کم ځای دوی نیولی دی دا به پکې دوی ته ایښودل کېږي، د دې په حدوداتو کې او د دې په دیوال او په دې څیزونو کې به څه تبدیلي نه کېږي. بل یو ډېر انټرسټینګ پوینټ دی پکې، هغې کې دا لیکلي چې از اراضی مذکورہ میں مداخلت کنندہ طاہر خان مذکورہ اراضی نامے کے بارے میں پریس کانفرنس کرنے کا پابند ہے اور جبکہ افضل بشیر خان کو عذرداری کرنے کا بھی پابند ہے. دا پکې ډېر عجیبه خبر ده چې مطلب دا چې زه څنګه مداخلت کننده شوم چې زه خو مرزو ته نه یم تللی په هغه کم مارکیټونه چې دوی په ادیرو کې جوړ کړي دي د مړو په هډوکو باندې د پاسه، نو ما خو په هغې کې مداخلت نه دی کړی چې زه به عذر کوم. مداخلت خو تاسو کړی دی، تاسو راغلي یې، تاسو زما د 300 کال نه زما دا پراپرټي زمونږ په خاندان کې را روانه ده او راغلی تاسو پکې مداخلت وکړو، نو زه مداخلت کننده شوم او دا پراپرټۍ مالکان تاسو شوئ. څه ډېره عجیبه غوندې خبره ده. دغه وشوه جي، دا سټامپ دی، دا دې سره دا جرګه ماته شوه چې یو جرګه یو ډېر مقدس څیز دی جي، په دې باندې چې دا دوه کسه مشران کینی او دوه کسانو کور روغی نو او د خدای د رضا دپاره یې کوي، نو دا ډېر مقدس څیز دی، د دې احترام هم په خلکو هر چا باندې واجب دی. خو چې کله په دې کې داسې یو څیز راشي لکه دا سټامپ چې دی، لکه دا معاهده چې دی کسانو خپلو کې یو بل سره کړې ده، نو د هغه جرګې په سینټیټي باندې د هغې په انټیګریټي باندې یو ډېر غټ کوېسچن مارک ولګي. نو دې سره دا جرګه ماته شوه، د هغې هغه سینټیټي هم لاړله، هغه انټیګریټي باندې هم کوېسچن راغی. دغه خو وشوه دي. بیا دې باندې ما دغه هم کړی دی چې پولیس ته مې په اپلیکیشن کړی دی چې دا یو کلیر کیس دی د CBT criminal breach of trust، چې ما په چا باندې ټرسټ وکړو، هغه لاړه پیسې واغشتې، په دوی باندې دی FIR وشي. هغه پولیس پکې لګیا دی انویسټیګیشن کوي. بل په دې دغه کې جي په دې دوران کې دا تیر پریس کانفرنس او د دې نه پس په دې کې د عدالتونو فیصلې راغلي دي. آخري فیصله چې وه هغه د پېښور های کورټ نه راغله په 20/5/2024 باندې. دا د هغې ډیټیل آرډر دی، په دې کې ټول هر څه منشن شوي دي چې دا پراپرټي چې دا په دې باندې د هغې نه مخکې د بورډ اف ریونیو آرډر راغلی دی، او هغه بورډ اف ریونیو هغه آرډر چې دی هغه په دې فیصله باندې ری انسټیټ شو. مطلب دی دوی پې ریټ کړی و، سټې پې اخیستې وه، های کورټ هغه ریټ بار ته وغورځو، خبره یې ختمه کړه. د دې ریټ پټیشن نمبر دی جي 2973-P/2021. دا پبلک ډاکومنټ دی، هر څوک یې راغشتی شي، د های کورټ نه کتلی شي. دا زما په فیور کې راغلی. په دې کې د SMBR د آرډر ډیټډ چې کوم دغه دی تاریخ دی 17/6/2021 د دې حواله پکې ورکړې شوې ده، هغه ری انسټیټ شوی دی. خبره دا ده جي چې دوی دغلته کې راغلي دي په یو ان رجسټرډ ډیډ باندې سټامپ پیپر د 100 روپو په سټامپ په لاس کې نیولې دي چې دا پراپرټي مونږه واغشته. دا خبره پکې هر سړی کوي چې خو ستا رور پې خرڅه کړې ده، نو زما رور زما پراپرټي څنګه خرڅوي؟ مطلب دا دی چې که رور خرڅوي خو خپله پراپرټي به خرڅوي که نه دي، او هغه خپله پراپرټي آلریډي ما تاسو سره د ویډیوز شیر کړي دي، هغه آلریډي په هغې کې پلاټینګ کړي دي، کورونه پکې جوړ دي، خپله پراپرټي ټوله ختمه کړې ده، خرڅه کړې ده. بیا راغلی دی کم فراډ چې زه په ریونیو ریکارډ کې کړی و د هغې په بنیاد باندې دا کلیم کوي چې دا هم زما ده. نو هغه خو د عدالت ختمه کړه، هغه کیسه ختمه شوه.
اوس په عدالت ما ته برابرۍ زما چې کومه پراپرټي د چې کومه خرڅه کړې د خپل حصې نه زیاته خرڅه کړې دا چې کومه پاتې ده په کومه باندې دوی قبضه کړې ده دا زما ده د انتقالونه زما سره دي نو یو سړی د 100 روپو سټامپ په لاس کې ونیسي او راشي او ما ته وایي چې دا پراپرټي ما واغشته او ته ځاو دا خو داسې خبره چې په دغه سړک باندې یو کس ودرېږي او یو بل سره سټامپ ولیکي او ورته وایي چې دا پریس کلب مې د باندې خرڅ کړه هغه سړی سټامپ راوړي او تاسو ته وایي چې پریس کلب خالي کړه دا ما واغشته دا دغه شان خبره ده دې کې یو څو خبرې داسې هم دي چې دوی هلته کې کومه قبضه کړې ده هلته کې مسلح کسان کېنولي دي او ما تاسو سره تصویرونه هم شیر کړي دي چې مختلف وخت کې مونږ دي خلکو له دغه تصویرونه اخیستي دي دغه کریمینلز دغه هلته کې ناست دي د دوی خپل ملانجې دي دا اکثر پکې دوی کې مفروران دي نو زه دا خبره کوم که سار له د دوی خپل لانجې دي بل څوک راشي هغه په مټو ګوري نو دوی بیا کوشش کوي چې ماته په غاړه کې واچي چې ځکه چې دا طاهر خان سړی وویشته که ما سړی ویشتل د یو نیم کال تیر شو زه دا کریمینل مایندډ سړی نه یم زما څه کریمینل ریکارډ نشته دی ما زه مرګونه نه کوم خو که دا بل چا سار لمړه کړه نو دوی بیا کوشش کوي چې ماته په غاړه کې واچي بل دوی د کم سټامپ په بنیاد باندې چې دوی وایي چې دا ځای مونږ اخیستی دی نو د ان رجسټرډ ډیډ په قانون کې هیڅ حیثیت نشته دی دغه سټامپ د کاغذ د نسوار د پوڼې نه زیات حیثیت نشته دی دا پر اوس کال په فروری کې چې دوی دا ځای ونیوه نو هفته پس پولیس راغلل هغوی وله راوغورځو چې هغوی راوغورځو نو دا افضل لاړ او په تنګي کې په سیشن کورټ کې په مونږ باندې د بایسې درخواست وکړه په ما باندې په ډي اس پي باندې او په ایس ایچ او باندې چې ما په خپله پراپرټۍ کې دیوال والې او دوی راله راوغورځو نو عدالت ته تپوس وکړه چې ستا خپله پراپرټي څنګه ده نو یو پنډ سټامونه وله ورکړه چې دا جج ورته وایي چې دا څه شی دی ان رجسټرډ ډیډ په قانون کې هیڅ حیثیت نشته دی هغه بایسې وله بار وغورځوله دغه خبرې دي جي دا لومبی خو دا چې ما دغه کنفیوژن کلیر کو چې یاره دا جوړه موړه نه ده شوې بل دی کې زه یو خبره کوم چې د امیر نواز خان متعلق ته مونږ مشر دی زمونږ د کلي مشر دی زما دپاره ډېر زیات قابل احترام دی زه چېرې هم دا په زړه کې نشم راوستی چې یاره امیر نواز خان به خرڅ شوي وي سوال نه پیدا کېږي هغه دې ته حاجت نشته دی خو چې په جرګه کې پیسې وچلیږي او بیا د جرګې یو فیصله داسې راشي چې هغه بل سایډ فیور کوي نو دې ته به تاسو څه وایئ د هرجانۍ نوټس مونږ هرجانۍ نوټس متعلق دا خبره ده چې دا دوی د هرجانۍ نوټس وکړه هغه ډېر معزز او ډېر انتهایی شریف او انتهایی معزز خلکو په ما باندې د هرجانۍ دعوه کړې وه هغوی د تېرو ورځو کې پکې جیل ته هم تللي وو بیا د جیل نه اوس راوتي دي نو او هغه کم کیس کې چې جیل ته تللي وو د هغې هغه ایف آی آر هم جج صاحب ته پروت دی او موږ په دې انتظار یو چې دغه ایکس ایم پی اے صاحب راشي او عدالت کې خپل سټیټمنټ ورکړي نو بیا به عدالت فیصله کوي چې هرجانۍ کیس سره څه کېږي بل تاسو د پولیس خبره وکړه دي د پولیس زمونږ خپل پولیس دی مونږ بد نشو ویلی او اوس مطلب دی ډسټرکټ کې نوی افسر راغلی دی بنګش صاحب ډېر ښه سړی دی او هغه یو کریک ډاون شروع کړی دی د مافیاز خلاف مونږ یې سپورټ کوو خدای دې وله پکې کامیابي ورکړي او جهاد کوي لګیا دی د دې ډسټرکټ دپاره چې د دې انوانټډ سوشل ایلیمنټس نه دا ډسټرکټ صفا شي نو هغوی نه زموږ ایکسپیکټیشن دا دی چې بس هر څیز په میرټ باندې وګوري او
څنګه د مافیاز خلاف چې دوی کوم خپل جهاد شروع کړی دی نو دې کې د ډرګ مافیاز سره لینډ مافیاز هم دي هغوی ته د خپل توجه وکړي. دا یو خبره لږ دغه وکړئ چې تاسو میرنواز خان له اختیار ورکړو جی جی نو تاسو خپل رور سره جرګه کول وستل ایگزیکټلی او هغه لاړو افضل دي سره جرګه وکړه. هغه افضل دي سره جرګه ونه کړله خو زه دا خبره کوم چې دا کوم ځای کې دوی جرګه کوله او کومو خلکو دوی له دا بندوبست کړی دا د افضل کسان دي. دغه یو ګروپ دی دا یو قبضه ګروپ دی په دې کې مختلف کسان دي افضل هم پکې دی دا نور هم پکې دي دغه د جاړې کوچیان موچیان هم پکې دي سنیان میان هم پکې شته نو دا ټول یو ګروپ دی نو دا ټول ارینجمنټ هغوی سره و مطلب دی د دې مطلب دا دی چې رور خو ته یو سایډ ته کېناست او ټول نیګوشیشنز دوی سره شوي دي. د هغې فیصله څه راغله؟ د هغې فیصله یو عجیبه غوندې فیصله وه نو هغې د دې دغه نه مخکې د جرګې د اناونسمنټ دغه نه د فیصلې اورېدلو نه مخکې ما دوی ته یو خبره کړې وه چې خان زه وله لاړم ما ورته په خپله دا خبره وکړه چې خان 15 کاله په دې کې زه په عذاب شوم د پټواري نه مې کیس روان کړی دی تر د های کورټه پورې ما وګټم نو های کورټس چې ما له کوم ایوارډ راکړی دی چې کورټ ما زما کوم حق منلی دی که په هغې باندې فرق پروزي ستاسو د جرګې د فیصلې په نتیجه کې نو بیا دا فیصله مه کوئ په دغه ځای یې پرېږدئ د دې به هغوی هم ګویي وکړي چې دا خبره زمونږ ته کړې وه نو دوی چې کومه فیصله وکړه نو هغې کې خو یو خو دا ده چې د عدالت هغه کومه فیصله چې ده هغه یې پکې کنسیډریشن کې نه ده اخیستی بله دې کې د یو زنانه حق مهر دی زما د وایف حق مهر دی پکې نو د هغې هغه څومره حق مهر چې دی هغې نه زمونږ شعر ته نه کم کو مونږ ته فیصله داسې کېښوده چې نو هغه خو ښکاره خبره ده چې فیصله داسې وشوه چې هغوی ته فیور شو چې زمونږ نه کم شو خو هغوی ته زیاته شو ناصر ته زیاته شو چې ناصر ته زیاته شوه هغوی چې ما په دوی خرڅه کړې دې کې یو خبره خو ده لکه یو مشروط فیصله شوې ده مقصد دا دی چې انکنډیشنل مشروطه چې طاهر خان به پریس کانفرنس کوي هغه به پریس کانفرنس کوي چې دا ټیک ته فیصله زما نه منو بیا به علیحده اپلای کېږي او دا پیسې به تاسو ولې تاسو هسې راضي نه یې نو بیا خو د دې حیثیت پاتې د دې حیثیت پاتې نه شو خو دا خو بریچ اف ټرسټ خو دی که نه چې بریچ اف ټرسټ خو دی که نه چې ته یو سړي له واک ورکې چې ته زما دا فیصله وکړه او هغه لاړ شي د بلې پارټۍ نه پیسې واخلي دا خو اټس ا کلیر کیس اف criminal breach of trust. دا پیپر چې کوم دی عموما په جرګه کې دا کېږي چې یو طرف نه د جرګهیز ممبر شي د بل طرف نه چې کوم هغه د منځه دا داسې نه و جي کوم نمونه دي د دې لږ وضاحت پکار دی چې دا جرګهیز د چا چې دا پیسې نه دا داسې نه ده جي دا داسې نه ده دا د کوم فریق نو ستاسو جرګې مونږ نه دا نه زمونږ فریق دی نه د هغوی فریق دی د دې کوم د واک سټام چې دی که نه هغه ما په دې شرط ورکړی چې زما د دې رور سره د پراپرټۍ ډسپیوټ دی او تاسو د دې فیصله وکړئ ټیک شو جي هغه هم خپل طرف نه واک ورکړی دی چې تاسو جرګه وکړئ هغه دوه مختلف سټامونه دي دلته شته دی هغه دوه مختلف دي دا بیا دې جرګې دی کې کم یو کس چې په دې کې د جرګې ممبر دی د هغه نوم دی رسول خان ټیک شو جي رسول خان چې کم واک ما نه اخیستی دی په هغې هم د هغه دستخط دی کم واک چې د ناصر نه اخیستی دی په هغې باندې هم د دستخط دی بیا دا رسول خان ناست دی خلکو سره دا دریم سټام لیکلی دی چې زه به دا راضینامه په دې طریقه باندې کوم چې تاسو ته به پکې دا ځای تاسو ته پاتې شي او ما له 50 लाख روپۍ راکړي دا داسې شي نو چې مقصد دا ما خو تاسو ته ووایي چې په جرګه کې پیسې وچلېږي جرګه لاړه سره یې وخوړه هغې جرګه ماته شوه او
اوس دا دغه دی د پولیس کیس دی پولیس څه ورسره کوي هغه اف آی آر کې کوي عدالت ته راکاږي کار څه کوي هغه بیا دا وی پکې خپل انویسټیګیشن کوي لګیا دي دغه سره خبره ده چې تاسو یې نه مانه خو به څوک جرګي اړو سي حیثیت نشته نه خو بس ما خو صرف دې ته په دې باندې غاړې کوي چې دا خبره راغونډه شي او کني په عدالت کې خاصم روانه ده د عدالت په بل ورځ حل کیږي خبره نه ده های کورټ کومه فیصله چې راغله ده د دې کمپلاینس شروع دي او هغه به دغه کیږي امپلیمنٹ کیږي هغه فیصله مهرباني